سلامونه ملګرو، تازه خبر او ډېر بد خبر چې په باجوړ کې یو ځل بیا الوتکې چې کوم د هغه راګرځېدلې دي او په باجوړ باندې ګرځي. دا وخت ویل کېږي چې په بېګا د شپې راسي چې کوم دغه شخړه شروع وه په پامند غرونو باندې، ورسره سلاردو کې هم دغه شخړه لا هم دوام ورکړی دی. ملګرو، دغه قصه چې کوم دا بل اړخ ته چې کوم د باجوړ امن پاسون په 28 تاریخ باندې وی هغه هم ملتوي کو، او لدې د وجې چې کوم د ملتوي کو چې بدامنی ده، یعنی زه ولسی پاسون کوم د امن پاسون کوم د دې لپاره چې بدامنی ده، خو بیا دغه امن پاسون ځکه ختمومه چې بدامنی ده، یعنی چې کله امن راشي نو ته بیا په امن پاسون کوي، بیا امن پاسون ته ضرورت شته. دا امن پاسون خو د دې لپاره کوي ځکه کوي چې بدامنی ده، پکار چې دغه بدامنی ختم شي او موږ आवाज پورته کو. خو نه، امن پاسون ځکه ملتوي کو دي سیاسي خلکو چې بدامنی ده، نو چې کله امن ناشي نو زما په خیال سره نظر سره نو بیا به د امن پاسون اعلان کی او د امن ته چې کوم دی ځل بیا ور ورته کې او په بدامنی وجه شروع شي. زه اکثر ملګرو ته وایم چې دا امن بدامنی کې چې کوم دی د سیاسي خلکو پورا دکانداري روانه ده، خو هغه نه مانی اسی نوم په وجه اسټابلیشمنت بدنام دي. سبا داسې کسان موږ نه وایو، قانون جنگي کې هم دغه وړي کې پوج دغه خلک چې کوم د ټوپک راخلي په دغه مقابله کې یو بل مقابله کې مونږ کنه مري. خو دا ګوره اوس دیو امن پاسون اعلان کړو، دیو اوس د دې ختمولو لپاره به دیو ډي سي هم خوشاله کړي، دی به یو کرنل هم خوشاله کړي، دی به جنرال هم خوشاله کړي د دې ختمولو لپاره. نو د دې سره چې کوم د دې سیاسي ازله سیاسي کاس چې کوم دا د دې دکانداري لګ نور هم مضبوطيږي، د دې تعلقات نور هم مضبوطيږي. په دغه امن پاسون اعلانولو سره بیا د هغې په وینا سره چې کوم دا ختمولو سره د دې دکانداري نور هم مضبوطېږي او زه ویلی سم چې تاده جوختېږي. نو په دې وجه باندې زه وایم چې د سیاسي خلک چې کوم دی امن بیا د بدامني کې پوره لاس دی. نو ډېره د شرم خبره هم ده چې داسې پاسونونه اعلانول او بیا د عوامو د احساساتو سره لوبې کول باید چې دا بند شي. نو